بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. زه ډاکټر سمیع الله وزیر، اسسټنټ پروفیسر او هیډ اف پیډیاټریک ډپارټمنټس ایم ټي آی لارج تاسو سره خبرې کوم. ورځ ډېره وشوې، تاسو ته موږ یو سلسله شروع کړې وه، خو چونکې دلته شیډول زموږ ډېر زیات بیزي او هغې باوجود دا یو نن سبا چې کوم ماشومانو بیماري زیاته شوې ده او دې سیزن کې هر کال وي، هغې باره کې به لږ خبرې کوو چې تاسو ته معلومات وشي چې دا څه شی دي او دې کې څه کول غواړي او د پریشانۍ خبره پکې شته نشته. نو دا د برانکیولایټس د بیمارۍ نوم دی، پښتو کې ورته بریخ وایي او نمونیا هم ورته وایي، خو دا اصلي معنو کې نمونیا داسې نه، خو چونکې پښتو کې د دې ترجمه نمونیا کېږي او بریخ دی دا کېږي اکثر د 2 کلونو وړو ماشومانو ته کېږي. او څنګه چې تاسو ته موږ د مخکې د تصویرونه وښول د ماشومانو چې د دې بریخ سره داسې ساه تیزه تیزه دي، ماشومانو ته بعض د اکسیجن لګېدلی دی، بعضې ماشومان ساه نیسي بلکل یې ساه بنده شي، او بعضې ماشومان جاړي او بعضې ماشومانو ته ورسره تبه کېږي. دا مختلف علامات دي، دا 2 کلونو وړو ماشومانو ته کېږي او دې کې اول ماشوم چې دی د خوراک پرېږدي یا اول او ټول نه مخکې پوزه بهیږي، بیا ورسره چې کوم دی که نه انتروشي شروع کړي او بیا تبه شي، معمولي غوندې تبه وي. تبه ضروري نه ده چې وي، خو بعضې ماشومانو ته ورسره تبه هم کېږي، خوراک یې کم شي، خوراک نه هلي، سینه سمه نه هلي. بیا دې نه وروستو د دې چې کوم اصلي بیماري هغه شروع شي، هغې کې ټوخې کېږي، ساه ورانه ورانه هلي او ماشوم جاړي ډېر، کړاو ډېر کوي. د دې خپل ټایم دی دا چې شروع شي، دا ټوخې او د سینې نه اوازونه راځي، تیزه تیزه ساه هلي. د دې 8 ورځې نه والا 10-12 ورځې پورې دا زیات سخت دي، خو ټوټل د ټوخې او د سینې نه اواز دا 2-3 هفتې، بعضې ماشومان یو میاشت پورې هم دا کوي. نو زموږ مقصد دا دی چې دې نه به یېرېږي نه، دا موږ سره په دې سیزن کې چې نه وي که نه په زرګونو ماشومان موږ داخل کړو، ورځ 2 وساتو او بیا کور ته ولېږو. دې کې لکه الحمدلله په ټوله دنیا کې دې نه بعضې ماشومانو ته کله کله خطره وشي، خو موږ اوسه پورې موږ سره یو ماشوم د دې نه وجې نه مړ شوی نه دی. او دا د 2-3 ورځې سخته یې اکسیجن غواړي، داخلول کله غواړي. دې کې موږ ګورو چې ماشوم کې د ساه علامات لږ سخت وي، چې پښتۍ یو بل کې نه وځي، پوزه ورانه ورانه لاندې باندې ځي او کلابېږي او بندېږي. او داسې ماشومان اکسیجن غواړي، یا خوراک بیخي پرېږدي ماشومان، یا ماشوم بالکل ساه بنده شي، ساه نشي اخیستی او دا ټیک پې بار بار کېږي. نو داسې ماشومان بیا داخلول غواړي، دا اکسیجن غواړي. دا هم ورځ 2 زیات نه زیات 3 ورځې بیا سیټي، بیا موږ کور ته ولېږو. او زموږ د خلک څه کوي، نن یو ډاکټر ته لاړ شي، سبا بل ته لاړ شي، بله ورځ بل ته لاړ شي، دلته موږ ته واټ کې چې کوم دی بار بار راځي چې ماشوم خو ټوخېږي یا ساه ورانه ورانه هلي. نو د دې خپل ټیم دی، دا ټیم چې نه یې تر کړي، دا نه انجکشنو سره ټیک کېږي، نه د پوټري دوایانو سره ښه کېږي، نه د بل څه سره. دا موږ چې داخلو صرف دې دپاره چې هغه خوراک سم نه شي اخیستی، هغې دپاره بیا موږ دا ډریپ ورته لګوو، یا پیپ باندې خوراک ورکوو، یا اکسیجن غواړي هغې دپاره یې داخل کړو، یا ساه نه شي هغې دپاره یې ګورو چې ډېر زیاته خو نه کېږي، هغې دپاره بیا دوایانې ورکوو. نو تاسو دپاره د زموږ پیغام دا دی چې که تاسو کور کې یا خپلوانو کې داسې ماشوم وي، دا بریخ ورته شوي، ډاکټر کتلي چې هغه وایي چې دې ته اکسیجن ضرورت نشته، خوراک یې سم دی، ساه یې نه بندېږي، نو د سینې نه اواز، د ټوخې، د پوزه بهېدل، دا دومره پریشانۍ خبره نه ده. دې سره به کوئ څه، دې باندې به یو د خوشبویۍ والا سامان نه لګوئ، ویکس به پرې نه مږئ او پوزه یې ورله بار بار پکوئ، عمل یا کتري دي ورته اچوئ، هر ګنټه 2 غنټې پس هغې سره هغه پوزې نه ګند راوځي، هغه ورته بار بار صفا کوئ. هغه پوزه کې چې څومره ګند جمع کېږي، هغې د وجې نه بیا خوراک کې لږ مسله جوړېږي. او 2-3 هفتې د دې خپل ټیم دی، دې کې په مخه دوایانې مه بدلوئ. او دې کې ضروري خبره دا ده چې د دې حفاظتي تدبیر موږ څه کولی شو. کور کې اکثر په دې سیزن کې غټو ته کېږي، زکام ټوخې وشي غټو خلکو ته کور کې، نو هغه چې داسې ماشوم آلي چې کور کې د 2 کلونو ورکوټې ماشوم وي، نو لاس ورته ښه صفا وینځي، ولې چې هغې سره بیا دا کېږي. نور دې لپاره موږ څه نه شو کولی چې یو ځل وشي دا به خپل ټیم تېروي، کېدونه مخکې دا یو احتیاط موږ کولی شو. او دا څو خبرې ضروري دي پکې، نو نور د پریشانۍ خبره پکې نشته. یو ځل ډاکټر وکتو چې بس دا ماشوم سیټ د اکسیجن نه غواړي، خوراک برابر دی، اوبه د ننه د جسم مالګې برابرې دي، بس دا کور کې ساتلی شي او د 2-3 هفتې به ورته صبر کوئ. جزاکم الله.